تاسو کوئ چې په دې ضلع کې میجر صاحب ناست دی زما ذاتي ووټ 40-45 ووټ دی تاسو یې منئ د پتیزه ووایئ 40-45 ووټ په دې ضلع دی پرون نه بله ورځ مې دې سره میټینګ شوی دی او په دې ضلع کې یو هوډ لګېدلی دی عمره ته سپیشل برانچ والا وایي او عمره ته پریس رونه بیګان وایي چې ستا شمولیت سره یو عجیبه غوندې اثر په دې ضلع شوی دی دا یقین دهاني ورکوم نه صرف 400 بلکې په ټوله صوبه کې به انشاءالله تن من دن انشاءالله جماعت اسلامي جماعت اسلامي ډېر وخت نه علم 2 منټه صرف علم د خپلې کارکردګۍ نن درېمه ورځ ده زمونږ یو ورور په خپل تقریر کې ویلي دي چې زمونږ کار په 400 کې چا نه دی کړی دا به په تاسو فیصله پرېږدم زه د جماعت اسلامي د پلیټ فارم نه اوس د جماعت اسلامي د ورکر په حیثیت د 400 ټولې غټې پارټۍ او وړې پارټۍ چیلنج کومه که هغوی زما په 100 کار مخو زه به بیا هم نن سیاست کوم چې هغه په ایماندارۍ چې هغه وایي هغه په ایماندارۍ د اسلام دپاره کار کوي او هغه په دې ملک کې په ایماندارۍ باندې نه لا اله الا الله او محمد رسول الله قانون نافذ کوي ما چې مخکې رستو او ښکته پورته په ټولو خبرو سوچ وکړو نو ما ته یوه ډله ښکاره شوه او هغه ډله د دې ډله نه ده دا د پاکستان د ټول ملک ډله ده او بیا د پاکستان هم نه ده په ټوله دنیا کې د اسلامي نظام دپاره چې تک و دو کوي نو هغه ډله کومه ده هغه ډله جماعت اسلامي ده تاسو ورته لږ شاهدت وکړئ د اسلام په نوم آزاد شو او د اسلام په نوم چې زموږ مشرانو زموږ بزرګانو زموږ ځوانانو زموږ زلمو کومې قربانۍ ورکړې وې کاش من مسلمانان اډو کېدی نه شو نو څنګه چې من د دغه نظام د بغیر مسلمانان نشو کېدی نو دا پاکستان هم د دغه نظام نه بغیر هیڅ چاره چې کوم دی پاکستان نشي جوړېدی تر څو پورې چې نظام پکې نه راغلی وخت مختصر دی مشر به خبره کوي هغه خبره به په تفصیل سره اورو څه مشرانو خبرې وکړي مناسب نه ده چې زه خبره کوم زه کشر یم د ټولو نه اول خو زه د خپلې علاقې ډېر عزتمن مشر چې زما ډېر پخوانی زه ورته د خپل مشر په حیثیت باندې ګورم جناب حاجي احسان الله خان صاحب د هغه خاندان د هغه بچي د هغه رونه زما هم ډېر زیات عزت کوي او د زړه یې زه هم ډېر زیات عزت کوم خو چې زمونږ سره په دې اسلامي قافله کې روان شو نو زه ورته د جماعت اسلامي د اړخه د جماعت اسلامي د کارکنانو د اړخه زه ورته مبارکباد پیش کوم او امید دې ساتم انشاءالله چې دوی په قیادت کې به جماعت اسلامي په 400 کې نور هم ډېره زیاته ترقي کوي که خیر او انشاءالله دا مخ ته وړاندې ځي عزتمند وروڼو کم مشن او پروګرام کم مقصد د جماعت اسلامي مقصد هغه به اوس مشران په خپل تقریر کې ږدي خو زما چې کم پروګرام دی د جماعت اسلامي چې کم پروګرام دی نو زه د ډېر وخت نه ګورم چې په 400 کې یو موروثي سیاست روان دی یو د خانزم سیاست روان دی او حاجي صاحب د سن 85 نه د خلکو خلاف روچت شوی دی اواز یې اوچت کړی دی او تر د اوس تاریخه پورې یو داسې موقع نه راغلی چې د هغې خلکو ته لار پرېښې ده همدغه زموږ پروګرام دی همدغه زموږ میشن دی عزتمند وروڼو وخت کم دی مختلف پراپیګنډې کېږي مختلف خبرې کېږي د کله نه چې حاجي صاحب اراده کړې وه چې زه جماعت اسلامي ته راځم نو د هغه ارادې نه مخکې اگر چې دا ټکټ د جماعت اسلامي شورا د جماعت اسلامي ارکانو د جماعت اسلامي کارکنانو دا زما په ما باندې اعتماد شوی زما په لمن کې اچولی خو چې کله حاجي صاحب دا اراده وکړه چې زه جماعت اسلامي ته اراده کوم
نو ما ول په سوشل میډیا باندې لومبه مبارکي ورکړه او ما ورته دا وی چې زمانه زیات تاسو چې کوم دی د دې نه خدمت کولای شي تاسو کې زمانه زیات اهلیت ته زما ان شاء الله د خپل کارکونانو سره د جماعت اسلامي د کارکونانو سره څنګه چې ما خدمت کړې دي څنګه چې موږ چغې والي د دغه خانانو د دغه ظالمانو د دغه جابرانو خلاف ان شاء الله حاجي صاحب موږ لراغه نو موږ به همدغه ان شاء الله همدغه आवाज به زمونږه او موږ به ان شاء الله مټي جوړیږو او په 25 جولای به ان شاء الله د 4 صدینا د دغه خانانو چا چې زمونږ استادو او یا کاله زما استاد بچو ویني اوس کله زمونږ سره لوبې وکړې زمونږ سره چې کوم دی ظلمونه وکړه ان شاء الله په 25 جولای با جماعت اسلامي کا پاکستان ان شاء الله په دې ضلع کې به تیز سویپ کوي متحده مجلس عمل دا به ان شاء الله دغه خانانو را صفای کوي زه وخت کم دی د مشر خبرې به اورو په زړم ډېر څه دي ان شاء الله موږ ته ډېرې ورځې دي موږ به راپاسو روزو به د دې دپاره ګوره د غټ محنت ضرورت دی چلې به لګو سیروزې به لګو خو کینو به نه او چې په 25 تاریخ هم د دغه خلک دا دغه غلامان آزاد کړي نه د هغې پورې به په ارام نه کینو ان شاء الله زما دا امید دی راجي صاحب نه چې دا به جماعت اسلامي کارکنان به ځان سره چلی د جماعت اسلامي ورکران به ځان سره چلی دا زمونږ مشر دی او موږ به ورپسې ان شاء الله روان یو زه په آخر کې یو وارې بیا جماعت اسلامي پاکستان جماعت اسلامي پاکستان ولی محمد خان زه ما ته اصل امتحان په دې وخت کې راځي ډېر خلک چې رچانه ټیکټ شي چې ټیکټ ورته نه ملاویږي پارټیانې پرېږدي ما ملاو شوی ټیکټ جماعت اسلامي عزت دا ان شاء الله دا ما راواغشته او ما خپل امیر صاحب ته ما چې دا زمانه زیات خدمت کولی شي او ما د حاجي صاحب په جولې کې واچو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین